د پاکستان د ټیم په ټولو لوبغاړو باندې پابندي ولګېده او داسې پابندي پې ولګېده چې تاسې یې واورئ نو د باندې به زیات خوشحاله شئ. د پاکستان د ټیم یو لوبغاړی هم د بهر ملک لیگ دپاره به اوس نشي تللی، کو هغه د بنګلادیش پریمیر لیگ دی، کو سریلنکا پریمیر لیگ دی، کو بگ بیش دی، کو سی پی ایل دی، کو هر یو لیگ یې دوی ورله اوس نشي تللی. دا پابندي پې ولې ولګوله؟ پابندی په څه کوله ګوله چې فائنل کې پاکستان ټیم ډېر خراب پرفارمنس وکړو، د انډیا خلاف ډېر خراب پرفارمنس وکړو. په دې وجه د پاکستان په ټول لوبغاړو که هغه پاکستان په ټیم کې لوبیږي کو نه لوبیږي، خو چې پاکستان سره تعلق دی پابندي پې ولګوله چې تاسو به یو لیگ دپاره هم اوس نشئ تللی. او چې څومره کسانو ته انوسي میلاو شوي وي د تګ اجازت میلاو شو، هغوی نه اجازت مطلب انوسي چې کوم دی واپس واخیسته، وی نشئ تللی تاسو. او چې کوم دی کور کې نه دلته خپل پریکټس کوئ، تاسو چې کوم ډومېسټک لوبه شروع کړئ او انټرنیشنل ټیم دپاره تیار وکړئ. تاسو چې تاسو پرفارمنس نه ښه شوي په انټرنیشنل ټیم کې لوبه ښه نه کړې، تاسو به هر ملک ته یو لیگ دپاره هم نشئ تللی. څنګه چې په انډیا ټیم باندې پابندي دي، هغوی د آی پی ایل نه بغیر بل لیگ نشي لوبولی، دغه شان پاکستان په لوبغاړو هم پابندي ولګېده د پی ایس ایل نه بغیر بل لوبه نشي کولی. دا پې ښه شو که بد شو، تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو څه رایه دې باره کې.